جی مفتی صاحب د سوالاتو او جواباتو سلسله شروع کوو. سید الرحمن صاحب جی سوال کړی دی چې د چا زخمي څوک زخمی شوی او په هغې باندې سپیرټ ولګوي نو لحاظه د دې سپیرټ لګېدلو سره او د زخم کې مونځ کول څنګه دي؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سپیرټو سره چې کله انسان په زخم باندې دا لګولي، زمونږ د علماء کرامو رایه دا ده چې په دې سره مونځ کول جایز دي. بعضې خلک وایي چې په سپیرټو سره مونځ کول درست نه دي. وجه ورله دا ذکر کوي چې په دې کې د الکحل استعمال شوی وي. نو چونکې هغې ذهن کې دا خبره چې الکحل دا حرام دی، نجس څیز دی، د دې د وجې نه چونکې په نجس څیز چې د هغې استعمال وشي نو بدن ګنده شي، د هغې د وجې نه مونځ کول درست نه دي. لیکن دا خبره درسته نه ده، ځکه چې عام طور سپیرټو کې چې کوم الکحل استعمالیږي نو دا هغه الکحل نه کوم چې نجس وي او کوم چې د کجورو نه یا د انګورو نه یا د وسکو نه جوړېدلی شي. الکحل عام طور چې په داسې قسمه څیزونو کې عطرو کې کوم اچولی شي، تا بله ورځ هم یو ملګري سوال کړی په عطرو کې چې کوم الکحل استعمالیږي، دغه شان سپیرټو کې چې کوم الکحل استعمالیږي نو هغه نجس نه دي. هغه عام د دانو نه، د غنمو د دې دانو نه وغیره څیزونو نه جوړېږي، هغه بالاتفاق د زمونږ په نسبت باندې نجس نه دي. د هغې سره مونځ کول درست دي او جایز دي. جی شکریہ. محب الله صاحب جی سوال کړی دی چې د تهجدو د مونځ دپاره د رکعتونو څه تعداد متعین شته او که نه؟ جی د حضور صلی الله علیه وسلم نه په مختلفو اوقاتو کې مختلف رکعات منقول دي. بعضې وخت کې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم 2 رکعاته تهجد هم کړي دي، قیام اللیل، او بعضې وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام 8 رکعاته هم کړي دي. نو او بعضې وخت کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه 12 رکعاته تهجد هم منقول دي. نو معلومه دا شوه چې کم مقدار د تهجدو دا 2 رکعاته دی، او عام طور پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم 8 رکعاته کړي دي، او اکثر تعداد د تهجدو دا 12 رکعاته دی. نو لحاظه 2 کم مقدار شو او 12 د هغې اکثر ډیر تعداد شو. د رحمان صاحب جی سوال کړی دی چې د حلال او حرام مال یوځای شي، حلال مالم راجمع شي او حرام مالم راجمع شي، د دغې په دې مجموعه باندې زکات د دغې نه ادا کول شته دی او که نشته؟ جی دې کې 2 قسمه صورتونه دي چې کله د یو انسان سره مال حرام او مال حلال موجود دی، نو یا خو به ده ته پته وي چې دا مال حرام دی، دا مال حلال دی، یعنی د حرام او د حلال مال په منځ کې به ده ته تمیز معلومي چې زما څه مثلا 2 لکه روپۍ دي نو 1 لاک پکې حرامي دي، 1 لاک په دې کې حلالي دي، د جایز مال دی او د ناجایز مال دی. نو که چېرې ده ته دا پته وي نو پکار دله دا ده چې کله په هغه 1 لاک روپو د حلالو باندې کال تیر شي نو د دغه 1 لکو روپو نه د زکات ادا کړي. او کم چې مال حرام دی نو که د داسې پوره یقین چې دا د پلانکي سړي نه ما غصب کړی دی، دا ما اخیستلی دی په پټه په دوکه باندې، نو په کار خو دله دا دی چې حقه پیسې هغه حرام مال هغه ته حواله کړی شي. که چېرې دا معلوم نه وي نو بیا د دې داسې ترتیب وکړي، او افراد هم ډېري ده ته پته نه لګي چې ما د چا نه دا اخیستی دی دا حرام مال، په څه طریقې سره مې ګټلی دی، چا په دې کې حقوق متعلق دي، نو دی بیا داسې ترتیب وکړي چې دقه مال دی بغیر د نیت د ثواب نه، دا نیت به نه کوي چې زه دا چاله ورکومه او زما به ثواب وکړي، چاته دې ورکړي دغه مال. نو دا ټول مال چې کوم دی د حرامو دا ورکول په ده باندې لازم دي. که چېرې مالکي معلومي مالک ته حواله کول لازم دي، که چېرې مالکي نه معلوم نو د هغه د نوم په نوم باندې چاته ورکول بغیر د نیت د صدقې او د ثواب نه، دا به نه وایي چې ما ته په دې باندې اجر میلاویږي، دا دې بل چاته ورکړي. اوس که چېرې دا خو یو صورت شو چې کله ده ته تمیز وي چې دا مال حرام دی او دا مال حلال دی، فرق ورته معلوم وي. اوس که چېرې ده ته فرق نه معلوم، د ده مال ګډوډ شوی دی، دا ورته اندازه نه کېږي چې څومره پکې حلال دی او څومره پکې حرام دی، نو بیا د باندې لازم دي چې د هغې د مجموعې نه به زکات وباسي. 2 لکه روپۍ دي، ده ته پته نشته دی چې څومره پکې حلالي دي څومره حرامي، د دې د مجموعې نه په 2 لکو روپو باندې چې څومره زکات راځي هغه دې وباسي. او کم
زکات چې په ده باندې فرض دی د حلالو، نو هغه به د هغې نه ادا شي چې څومره روپۍ ادا کړي دي، او کمې چې نورې ورکړي نو دا به دغه شان بغیر د نیت نه دا چې کوم دی نو د بغیر د نیت د ثواب نه بل چاته ورکړي، نو د ذمه به دقې مال کې فارغه شي. جی شکریہ. محمد شعیب صاحب سوال کړی دی چې د کور د جوړولو دپاره انسان رقم جمع کړی نو په هغې باندې زکات شته او که نشته؟ جی هر هغه مال چې د انسان په ملکیت کې موجودي، اگر چې هغه د څه دپاره جمع کړی هم وي او کله چې پې کال تیر شي نو په هغه باندې به زکات د دغې مال نه د ادا کولو حکم لګولی شي. لهذا ده چې کور دپاره کم مال جمع کړی دی، کمې پیسې جمع کړي دي، که چېرې دا دومره پیسې وي چې نصاب ته رسي او کال پې اوښتی وي نو په ده باندې د دقې پیسو نه زکات ادا کول لازم دي، ضروري دي. جی شکریہ. ذاکر صاحب سوال کړی دی جی چې زکات کم رقم چې دی د هغې نه څه اصلاحي کام کول، د هغې څه د خیر کام کول، د هغې نه دا څنګه دی؟ د زکات ادا کولو دپاره اولنی شرط دا دی چې نیت د زکات سره به دا د خپل مال نه جدا کولی شي. دویم شرط دا دی چې دا چاته حواله کولی شي نو هغه کس به فقیر وي، هغه به صاحب د نصاب نه وي، یعنی دومره روپۍ به د هغې سره نه موجود چې هغه په خپله چې کوم دی نو بل ته زکات ورکوي، هغه به غریب وي، کمزوری به عاجز به. بل دا چې د زکات مال بل شخص هغه فقیر به مالک جوړولی شي، چونکې په دې اصلاحي کارونو کې چې یو کس وایي چې زه د خپل زکات نه زه خپل مال نه زکات وباسمه، په هغې باندې به یا څه کولر واخلمه، په لاره کې به یې ولګوم، خلک به ترې اوبه څکي، یا چې کوم دی نو په هغې باندې به د سوري او د سایې دپاره انتظارګاه جوړه کړمه. نو چونکې په دغه کې قبضه نه راځي د فقیر، لهذا دغه مال د زکات په طور باندې نه ادا کېږي. د زکات دپاره لازم دا دي چې اصلاحي کارونه به پې ته نه کوې بلکې فقیر به مالک جوړه. نو لهذا دغه اصلاحي کارونه چې کله څوک فقیر مالک نه جوړ شوی نو اصلاحي کارونه په دغه زکات په مال سره نه کېږي. ها البته که شخص دغه مالدار دی پکار دا ده چې خپل صدقات عام نوافل چې کومې خیراتونه دی کوي، پیسې ورکوي، د هغې نه دغه څیزونه اصلاحي کارونه نور وکړي. جی شکریہ. ساجد خان صاحب سوال کړی دی چې کیا ماسک پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی دې باندې خبره شوې هم وه د ضرورت په وخت کې، چونکې اوس ماحول داسې جوړ دی چې د ماسک استعمالولو ضرورت دی، نو په داسې وخت کې د ضرورت تحت اجازت ورکړی شوی دی چې ماسک استعمالولی شئ، که په مسجد کې په کور کې مونځ پکې کولی شئ. د دې نه علاوه که چېرې ماحول بالکل برابر وي، څه عذر نه وي، داسې قسمه بیماریانې نه وي، بل ته د لګېدو خطره نه وي، نو په داسې وخت کې مخ پټول چاهې په ماسک سره وي یا په کپړې سره وي، صادر سره وي، مفلر سره وي، بیا مکروه دی. جی شکریہ. محمد نواز صاحب سوال کړی دی جی چې نابالغه انسان ته زکات ورکول څنګه دي؟ نابالغه ماشوم ته زکات ورکول جایز دي، خو د هغې دپاره ضروري دا ده چې د هغې مور او پلار چې کوم دی نو هغه فقیران وي. جی محمد اکرام صاحب سوال کړی دی جی چې بالغین او نابالغه هغه که زیات هغه مړه شوي څوک نو د هغې مشترکه جنازه به څنګه ادا کوي؟ که چېرې په یو جنازه کې په یو موقع باندې داسې جنازې شریکې شي چې بعضې خلک په هغې کې بالغ وي او بعضې په هغې کې ماشومان وي، نابالغ وي، نو د هغې جنازې دپاره دوه صورتونه دي. اولنی صورت دا دی چې په هغې باندې به یوه جنازه وکړی شي، یوه جنازه به پې وکړی شي، او د بالغینو چې کومه دعا ده نو په هغې باندې به حقه وویلی شي. یو صورت دا دی. په دقې صورت کې دویم شق دا دی چې هم دواړه دواګانې به هم چې د بالغ دپاره کومه دعا ده هم چې د نابالغ دپاره کومه دعا ده، دغه دواړه دعاګانې به د دقې دعا په وخت کې ویلی شي او په یو ځل به جنازه وکړی شي. دویم صورت د دې مسلې دا دی چې جدا جدا جنازه به وکړی شي. یو پیر به په بالغینو باندې جنازه وکړی شي، بیا به په دویم ځل باندې په نابالغو باندې جنازه وکړی شي. ترتیب د جنازې د ایښودو چې کله مشترک کیږي داسې دی چې اول به بالغین کې ایښودلی شي، د هغې نه به بعد بیا مخکې د امام صاحب اول بالغین، بیا د هغې نه شاته یعنی د هغه بالغینو نه شاته نابالغه دا به کېښودلی شي. بیا دغه شان زنانه که چېرې موجودي په دغه جنازه کې نو دغه د میت به د جنازې د ښځې کېښودلی شي. جی
شکریہ. محمد نجیب صاحب سوال کړی دی جی چې غایبانه نماز جنازه د هغې حکم څه دی او دا شته دی او که نشته؟ غایبانه نماز جنازه دا د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله، حضرت امام مالک رحمه الله په نسبت باندې درسته نه ده، او د امام احمد، امام شافعی رحمهم الله د دې دواړو حضراتو په نسبت باندې غایبانه جنازه شته ده. هغې په دلیل کې د نجاشي هغه صورت ذکر کوي چې کله هغه وفات شو نو پیغمبر خدا په هغه باندې غایبانه جنازه کړې وه، خو د هغې نه زموږ جواب دا دی چې حضور صلی الله علیه وسلم ته هغه صرف دغه یو صورت دی چې په هغې کې غیبانه جنازه شوې ده، خو باقاعده په روایتو کې راغلی دي چې حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایو چې ما ته ټولې پردې کولاو کړی شوې او ما ته د هغه جنازه، هغه میت هغه بالکل حاضر کړی شو. نو موږ وایو هغه هم غایب نه و، هغه حاضر کړی شوی و په د حضور صلی الله علیه وسلم د معجزې په طور باندې. نو لہذا زمونږ په نسبت باندې غیبانه جنازه کول درست نه دي. حاجی محمد عادل صاحب سوال کړی دی مفتی صاحب چې تکبیر اولا کې چې څوک مونځ ولاړ دی هغه ته انسان راشي د بهر نه، نو هغه چې په هغې مونځ کې شاملېږي اولنی رکعت دی، نو د تکبیر اولا به هغه د څه وخت نه هغه شمارېږي د ده سره چې دی په تکبیر اولا کې شامل شو؟ د تکبیر اولا ډېر فضایل راغلي دي، د دې وجې نه علما کرامو په دې څیز کې ډېر وسعت یې ښودی دی. وسعت په داسې شان سره دی چې اولنی قول دا دی چې لاس اوچتول، څنګه امام لاس اوچت کړي الله اکبر تکبیر ووایي، په دغه وخت کې چې ورسره کوم نمازیان شریک وي نو دې ته به مونږ وایو چې دا په تکبیر اولا کې شریک شوي دي. کوم ملګري یو قول دا دی. دویم د علمای کرامو قول دا دی چې د امام چې رکوع ته نه ایتلی او سوره فاتحه ووایي هغه، نو په دغه ټیم کې چې سوره فاتحه کې څوک شریک شي نو دې ته به مونږ ووایو چې دا په تکبیر اولا کې شریک شوی دی. خو ډېر اقوال پکې نور هم دي. بالکلیه مختصر خبره دا ده چې کم یو کس په اولنی رکعت کې د امام سره شریک شو، په اولنی رکعت کې د امام سره شریک شو، په ده باندې به دا حکم مونږ لګو چې دا په تکبیر اولا کې شریک شوی دی. لہذا ده ته به هم د الله تعالی په ذات باندې دا یقین دی چې دغه اجر میلاویږي کوم چې د تکبیر اولا موندونکي ته میلاویږي. جی شکریہ. اختر زمان صاحب سوال کړی دی چې که چا ټوپۍ نه یې په سر کړی هغه مونځ کوي نو د ده مونځ څنګه دی جی، یا د ده مونځ کېږي او که نه څنګه؟ دې باندې ما تفصیلي خبره مخکې پروګرامونو کې کړې هم ده، خو بهتره خبره مختصر خبره دا ده چې د مونځ نوم دی د عاجزۍ، مونځ د ادب او د احترام نوم دی، د الله جل جلاله مخې ته خپل سر ټیټول، خپل عاجزي کمزوري ښکاره کول دا په مونځ کې پکار دي. لہذا مونږ ته لباس هم هغه شانتې اغوستل پکار دي، هغه شان مونږ لباس پکار دی چې مونږ واغوندو چې هغه د عاجزۍ، د تذللي او د خپل ذات د الله جل جلاله مخې ته کمزوری ښکاره کول وي. نو لہذا که چېرې مونږ ټوپۍ یا د سستۍ د وجې نه ناچو یا د دې د وجې نه ناچو چې هر څه نه ویښته مې خراب شي، نو په دې کې د الله جل جلاله ذات ته چې انسان ودرېږي نو عاجزي نه ښکاره کېږي. د دې وجې نه علمای کرامو لیکلي دي چې سرتور سر مونځ کول دا ښه خبره نه ده. پکار دا ده چې انسان ټوپۍ په سر کړي او مونځ وکړي. که چېرې یو پیر انسان چېرته کې د عذر د وجې نه ټوپۍ په سر نه کړي نو خیر دی، ګنجایش شته دی. لیکن که چېرې بالقصد خو په ارادې سره ټوپۍ نه په سره نو مونږ دې ته علمای کرامو مکروه ویلي دي. جی مفتی صاحب یو بل سوال دی چې که چېرته څوک هغه سجدې له لاړ شي او په سجده کې هغه صرف پوزه ولګوي او تندی ونه لګوي نو د ده سجده کېږي او که نه کېږي؟ په سجده کې تندی او پوزه دواړه لګول دا لازم راځي چې یو چا لږ څه خیرات ورکړی، صدقات یې ورکړي د هغې سره تصویران ویستي، نو د دغې سره تصویران ویستل دا څنګه؟ جی صدقه او خیرات دا ورکول خو ډېر عظیم فضیلت لري، ډېر لوی اجر لري. او دویم طرف ته د انسان عزت، د هغه یو خپل شخصیت د دې احترام کول دا هم یو لوی اهمیت لري. نو لہذا دغه صدقه چې صرف د دې دپاره ورکړی شي چې زه تصویر وباسمه، د دې انسان عزت نفس مجروح کمه، نو دا بالکل
د هغه نفس مجروحه کول دي، د دې صدقې نه نه ورکول چې کوم دی نو دا ښه دي. پکار دا ده چې موږ صدقه ورکوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي تاسو صدقه داسې ورکئ چې ستاسو یو لاس یې ورکړي او بل لاس درنه خبر نشي. نو پکار دا ده چې ډېر په خاموشۍ سره هغه صدقات چې کوم دی نو موږ خپلو کمزورو خلکو ته ورسوو. داسې نه چې 20 روپۍ ورکوو 10 روپۍ ورکوو او په هغې باندې چې کوم دی نو تصویران وباسو، هغه شیر کوو او د هغه شخص عزت نفس مجروح کوو. دا ډېره د اخلاقیاتو نه هم ډېره غورځېدلې خبره ده. موږ ته د دې نه چې کوم دی نو اجتناب پکار دی. جي دې سوال باندې مخکې زه پوه نه شوم، د دې وجې نه معذرت غواړم. جی هغه سوال هم داسې لیکلی و جي چې هغه جی وضاحت ټیک شو. محمد عثمان صاحب سوال کړی دی چې که چېرته امام دی او په هغې پسې وروسته اقامت والا داسې دي چې هغه اقامت نشي کولی، نو د امام دپاره اقامت کول دا څنګه دي؟ جی پکار خو دا ده چې مقتدیان اقامت زده کړي. اوس که چېرې اقامت نه ورځي مقتدیانو له نو امام صاحب هم اقامت کولی شي، اقامت دې وکړي او خپل لمونځ دی چې کوم دی نو خپلو مقتدیانو ته ادا کړي. په دې کې هېڅ قباحت نشته دی، جایز دی. جی بل ملګري سوال کړی دی چې مهر معجل معنی وجوب زکات ہے یا نہیں؟ جی مطلب د سوال دا دی، د الفاظ داسې لیکلي دي، نو زه به لږ وضاحت وکړم چې زمونږ علاقو کې بلکې هر ځای کې یو مهر معجلي یو معجلي. مهر معجل دې ته ویلی شي چې د چا سره واده وشي نو په نکاح کې هغې دپاره مهر کېښودلی شي، خو نیټه دار په تاخیر سره هغه ورکوي. یعنې لس میاشتې یو کال بعد به چې کوم دی نو دې زنانه ته د خپل خاوند مهر ورکوي. اوس دغه مهر مانع د وجوب زکات دی او که نه؟ یعنی د یو زنانه په خپل خاوند باندې دغه مهر پورې دی او دغه مثلا 50,000 روپۍ دي، مثال 50,000 روپۍ دي، نو او کال د دا صاحب نصاب هم دی دا سړی او کال تیر شو دی اوس زکات ادا کوي، نو آیا دغه 50,000 روپۍ چې د خپلې ښځې د خپل بیبي په ده باندې قرض دی نو دا به ترې لرې کوي او که نه؟ نو لحاظه دا خبره یاد وساتئ چې دا بالکل مانع د وجوب د زکات نه دی. یعنی زکات نه به دغه روپۍ لول لرې کولی شي د مال نه، د هغې نه بعد که د ده سره دومره روپۍ بچت کېږي سیوا کېږي چې په هغې نصاب ته رسي نو بیا به زکات د هغې نه ادا کوي. که چېرې دغه روپۍ دومره وي چې دا ترې لرې هم کي او د ده نور مال هم زکات نصاب ته رسي نو بیا به زکات د هغې نه ورکولی شي. که چېرې روپۍ ترې لرې کړی شي او د ده بالکل هغه د روپو لیول راښکته شي 10,000 20,000 ته راشي او نور څه ورسره نه وي نو بیا به زکات دی نه ورکوي. یعنې دا خبره معلومه شوه چې مهر معجل دا معنی د وجوب د زکات نه دی. جی 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 شکریه. دې سوال باندې که دا ملګری نه پوه شوی نو دوباره د کمنټس وکړي انشاءالله وګورئ ورته. جی محمد عمر صاحب سوال کړی دی چې صاحب نصاب آدمی کے پاس साल के दरमियान में मज़ीद माल आ जाए तो क्या सब पर ज़कात देना लाजिम है? मतलब दादे जी چې کچرته صاحب نصاب دی دغه څه مال موجود دی باغه باندې بعضې مال ورسه داسې دی چې باغه باندې یو کال تیر شو او کچرته د سره مال نور راغی او په هغې کال نه دی تیر شوی نو په دې ټول باندې به زکات واجبي که نه؟ جی مسله خو واضحه شوه. جواب دا دی چې د انسان سره دومره مال ورسره دی، مثلا 10,000 روپۍ دي په دې باندې په دې رمضان المبارک کې 10,000 روپۍ د ده سره ورسره دي، آینده رمضان المبارک کې د ده سره 60,000 روپۍ دي، نو اوس به او دی صاحب نصاب دی نو په ده باندې لازم دي چې دی د دغې 60,000 روپو نه زکات ورکړي. داسې به دی نه کوي چې چونکې کال خو مکمل کال په دې صرف 10,000 روپو باندې تیر شوی دی، لہذا دا نوري روپۍ چې زما سره 50,000 د کال په منځ کې ما سره راغلي دي په دې باندې چونکې کال نه دی تیر شوی نو زه به زکات نه ورکوم. نه، د کال په اخره کې چې څومره روپۍ ستاسو موجود وي او نور روپۍ رسه داسې در سره وي چې په هغې باندې مکمل کار تیر شوی و نو د ټولو نه به په یو ځای باندې زکات ورکولی شي. مسله واضحه شو که نه؟ جی جی که مسله واضحه نه وي نو تاسو کمنټس کې بیا هم لیکلی شئ او بیا هم تپوس کولی شئ، مفتي صاحب به بیا تاسو ته جواب درکوي. او څومره ملګري چې پروګرام ګوري چا ذهن کې څه سوال راځي نو هغه مونږ سره په کمنټس کې سوال شیر کولی شئ، مفتي صاحب به جواب. جی سوال دی جی
چې که چېرته د حکومت چې کوم د کرونا وایرس دا دغه وبا راغلې ده جي د دې دپاره چې حکومت کوم احتیاطي تدابیر هغه مونږ ته ویلي دي په دې باندې د خلکو ته لږ پیغام ورکوي. جی احتیاطي تدابیر اپناوال په دې وخت کې انتهایی لازمی حکم دی. پکار دا ده چې هر یو انسان په دې باندې عمل پیرایي وکړي او د الله جل جلاله طرف ته توجه سره سره دا دویم لازمی چیز دی چې موږ مسلمانان خاص طور باندې دا اپناو کړو. یو کتاب کې لیکلي دي چې که چېرې یو انسان احتیاطي تدابیر نه استعمالی، مثلا هغه د شوګر مریض دی او د شوګر دپاره چې کوم پرهیز دی هغه پرهیز نه کوي، دی خواږه خوري، دی غټه غوښه خوري، دی چاولې خوري او داسې نور قسمه دی پرهیز نه کوي، نو او دی وفات شي د دغې مرض د وجې نه او دی وایي چې بس الله مالک دی چې څه کېږي بس هغه زما په قسمت کې به لیکلی شي، نو الله جل جلاله به باقاعده د دې شخص نه تپوس کوي چې تا ته ما صحت درکړی، تا ته ما جسم خوبصورته چې کوم دی نو ځواني درکړې وه، تا ته ما بدن درکړی و او تا د هغې خیال ونه ساته. پکار دا وه چې تا پرهیز کړی وی، نو هسې نه او بیا تر دې پورې لیکي یو عجیبه خبره داسې درنه خبره لیکي چې هسې نه سبا په ده باندې دا حکم ولګولی شي د قیامت په ورځ چې تا خودکشي کړې ده په خپله د خپل ذات خپل جسم چې کوم دی نو هلاکت ته غورځولی دی. نو لہذا په دې وخت کې احتیاطي تدابیر د دې استعمال دا انتهایی لازمی دی. موږ ته چې د حکومت د طرف نه کوم اهم خبرې شوي دي د احتیاط متعلق نو دا اپناوال پکار دي، په دې باندې عمل کول انتهایی ضروری دي، لازمی دي چې موږ په دې باندې عمل پیراهي وکړو. ښه جي او که چېرې څوک داسې چې هغه احتیاطي تدابیرو کې خو دا خبره هم ده چې جومات ته د ډېر زیات خلک نه راځي او که په کور کې منځونه ادا کوي د دې وبا د وجې نو د هغې بلکل په کور کې اول خو دا ده چې که چېرې دی افراد سوای نو د جماعت اهتمام دی وکړي، په کور کې دی جمع 2-3 کسان دی راځي او جمع دی کوي. آسان دی مونځ کول دی، هغه عام مونځ کول دی، خو الله اکبر په تیزه باندې وکړي، ویل دي دغه شان جهري مونځونه یې په تیزه پکې تلاوت کولی، تیز دی تلاوت کوي په زوره باندې، ګران پکې څه نشته دی. نو د اول دی د جماعت اهتمام کوي. نور که چېرې په دې نیت سره دی د کور نه نه وځي، خو د دې دا مطلب نه دی چې جومات ته مه ځه، د جومات دپاره ستا پابندي ده، نور بازار ته ځه، د ملګرو سره چې کوم دی نو هر قسمه لبې کوه، د هغې سره وځه، مجلسونو ته ځه او د جومات خبر راشي نو جومات کې مونځ بند دی. د دې دا مطلب نه دی، مطلب دا دی چې دی په کور کې ځان بند کړي، دی څنګه اهمه فریضه مونځ دی او جماعت سره ادا کول دا یو انتهایی د شریعت یو سخت حکم دی، ولیکن دومره د ضرورت تحت چې مونځ پې ته چې کوم دی نو پرېږدې، نو لازم خبره دا ده چې د نورو څیزونو نه هم ته ځان بچ وساتي، الا دا چې اشد ضرورت شي د سبزۍ دپاره د خوراک څښاک دپاره بهر ته وتل، خو بیا فورا واپس کور ته راتلل پکاري. نو په کور کې چې دی کله مونځ کوي او نیت یې دا وي چې ما ته هم الله جل جلاله حق اجر راکوي کوم چې په جومات کې ما ته راکوي، او د دې وجې نه نه ځي چې هسې نه که چېرې ما کې دا مرض نه نو په جومات کې داسې څوک موجود یا په لاره چې زما سره میلاو شي او ما ته دا مرض ولګي، یا په ما کې که چېرې دا مرض موجود وي جومات ته زه لاړ شم یا په لاره زما سره څوک میلاو شي هغې نقصان دی شي، دې نیت سره دی جومات ته نه ځي او په کور کې مونځ ادا کوي، نو انشاءالله تعالی الله جل جلاله به دته حق اجر ورکوي کوم چې په جومات کې مونځ ادا کوونکي ته ورکولی شي. جی هغه خلکو ته څه پیغام ورکوئ جي چې کوم په کورونو کې ناست دي او د دې وبا د وجې نه هغه بهر نشي راوتی، نو هغوی ته څه پکار دي چې په کور کې څه دغه وکړي. او دویمه خبره دا چې زموږ مسافر وروڼه دي هغه په دیرو کې ناست دي، بهر نشي وتی، د کار دپاره تللي خو هغه بهر نشي وتی، هغوی ته څه پیغام ورکوئ؟ بس جی زمونږ د دې پروګرام یو اهمه حصه همدغه ده چې مونږ هغه وروڼو ته پیغام ورکړو کوم چې په خپلو علاقو کې په کورونو کې بند ناست دي. دویم هغه مسافر وروڼو ته پیغام ورکړو کوم چې په خپلو دیرو کې بند ناست دي. د هغه خلکو دپاره کوم چې په خپلو کورونو کې بند ناست دي د خپلو بچو سره، هغې دپاره اولنی څیز ده چې کثرت استغفار، دا خو د ټولو دپاره دي، کثرت استغفار، کثرت تلاوت، دغه شان د احتیاطي تدابیرو مکمل استعمال، خپل بچی بار ته نه را پرېښودل، دغه شان د خپلو بچو کړک نگرانی په دې داسې موقع باندې کول چې د بچی هر یو رګ نس انسان ته، خپل والد ته، خپل مشر ته، ورور ته هغه معلوم شي چې زما دا بچی د ده کردار څه دی، د ده احساسات څه دي،
دغه شان دی څنګه چې کوم دی نو یا زه مسافر یم څنګه دی په کور کې وخت تېروي. دا کړک نگرانی د هغوی د تربیت خصوصي توجه دا خبره. بله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې کومې دعاګانې منقول دي سنت هغه دعاګانو اهتمام. یو دعا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. د دې سره دویمه دعا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. د دې مطلب دا دی چې الله جل جلاله په مونږ باندې چې څومره مصیبت راغلی دی امتحان راغلی دی دا وبا راغلی ده دا زمونږ نه اوچته کړي دا زمونږ نه لرې کړي په خپل قدرت سره. او بله یو قرآني دعا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا ډیره مجربه دعا ده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. کثرت سره ډیره وینا د دې پکار ده چې کوم وخت کې انسان ته فرصت وي په هغه وخت کې د دې دعا کثرت پکار دی. صدقات اهتمام چې خپل زکاتونه خیراتونه نوافل صدقې دغه شان وجوبي صدقې هغه خپل غیر چاپیر ماحول کې وو کمزوري خلک دي په هغې باندې خرچي وکړو د هغوی دپاره د راشن د روټۍ د کپړې دغه شان د نورو ضروریاتو بندوبست مونږ وکړو. دا به زمونږ دپاره د سعادت ذریعه هم ګرځي او بل د وبا د دې اوچتېدو دپاره دا یو چې کوم دی نو بهترینه موقع ده. ښه جی شکریه. چې د پروګرام وخت هم ختمېدو والا دی. څومره دوستان چې زمونږ دا پروګرام ګوري زمونږ دغه مرکزی پیج دی آپ کے مسائل اور ان کا حل د دې نه مونږ لایو پروګرام چلو راځو د ستاسو سوالات او جوابات مفتی صاحب درکوي دا د خپلو دوستانو سره شیر کړئ او لایک یې کړئ چې تاسو ته د هر دینی خبر نه تاسو استفاده وکړئ. نو مفتی صاحب څومره مسافرونه چې دي څومره بیماران دي زمونږ ډاکټران دي پولیس دي فوج دی دا د کرونا وایرس او دې مقابله کوي او دیو خدمت کوي د بیمارانو ډاکټران چې کوم دی هغه دي نو تنظیمونه چې څومره دي هغوی دپاره دعا وکړئ. جي الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله مونږ ټولو کې للهیت تقوا او پرهیزګاري پیدا کړي. یا الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم درجات بلند کړي. یا الله زمونږ څومره اکابر مشایخ تیر شوي دي یا الله د ټولو درجات په جنت کې بلند کړي. یا الله دا پروګرام زمونږ لایو نشر کېږي یا الله څومره خلک دا ګوري یا الله په یو وخت ورته په یو لمحه او سکند ورته د دنیا او د آخرت خوشحالۍ ورکړي لوی اجرونه ورته ورکړي. یا الله څومره خلک بې کوره دی مسافر دي یا الله د هغوی حفاظت وکړي هغوی په خپل امن کې وساتي. یا الله جل جلاله څومره خلک د دې وبا شکار شوي دي بیماران دي یا الله صحت کامله عاجله مستمره ورته ورکړي. څومره خلک تر اوسه په حفاظت کې پاتې شوي دي یا الله هم هغه شان هغه محفوظ وساتي. یا الله مونږ ټولو ته امن راکړي. یا الله زمونږ نه دا وبا اوچته کړي. یا الله زر تر زره اوچته کړي. یا الله څومره رونه خدمت کوي زمونږ ډاکټران رونه دي زمونږ پولیس دي فوج دی یا الله نورې محکمې دي یا الله رضاکاران دي هغوی د خلکو د راشن بندوبست کوي د منډې ترړې بندوبست کوي د دوایۍ بندوبست کوي خدمت کوي هر قسمه. یا الله دغه خدمتونه ورله په آخرت کې یا الله په ډېر څه باندې قبول او منظور کړي. یا الله په دنیا او آخرت کې ورته د دې اجرونه او بدلې ورکړي. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله